السلام علیکم. بلډ پریشر نن به زه تاسو پوهوم چې بلډ پریشر چې کوم دی څه ته وایي. بلډ پریشر ولې زیاتېږي، ولې کمیږي، زمونږ جسم کې هغه څوک دي چې هغه دا بلډ پریشر چې کوم دی نو بیا مونږ برابرۍ کې چېرې بلډ پریشر سیوا شو نو هغې راکمۍ کې چېرې کم شو نو بیا یې سیوا کوي. او هغه څوک دي چې کله زمونږ په جسم کې د بلډ والیوم کم شي، یعنې بلډ وینه کمه شي، یعنې مطلب دا دی چې رګ وشلې د هغې نه وینه ووته یا بل څه چلو شو د وینې کمی راغلی نو بیا هغه پلازما چې کوم دی څنګه برابرېږي، یا تا اوبه وڅښلې د هغې په ذریعې سره مونږ وینه چې کوم دی سیوا شو، والیوم یې سیوا شو نو بیا هغه څوک چې کوم دی نو نارمل کوي. دې ټولو کیسو باندې به پوهوم. بیا به زه تا ته هم چې کوم دا مختلف قسمه رګونه نو دلته په دې کې مونږ چې کوم دی بلډ پریشر چې کوم دی څومره او نارمل بلډ پریشر چې کوم دی هغه مونږ څه کم یو دی. او بیا د بلډ پریشر بیماریان یعنې مطلب دا چې چا بلډ پریشر سیوا شاید مونږ هایپرټینشن وایو، د چا کم شاید مونږ هایپوټینشن وایو. نو انشاءالله هغه به بسې بیا نیکسټ لیکچرز کې چې کوم دی ایکسپلین کوو هغه بیماریانې. نن به مونږ په نارمل بلډ پریشر باندې چې کوم دی نو خبره کوو او دا به و چې دا نارمل بلډ پریشر چې کوم دی دا څوک کنټرول ساتي، دا ولې نه سیوا کېږي، ولې نه کمیږي. صحیح ده. ها نو ټاپک څه دی؟ بلډ پریشر اینډ اټس ریګولیشن. بلډ پریشر او د هغې ریګولیشن یعنې مطلب د هغې کنټرول ته داسې ویلی شي. ښه نو لومړی خو ته بلډ پریشر وپېژنه. فورس پر یونټ ایریا ایگزرټډ بای بلډ، یعنې مطلب دا دی چې کوم فورس چې موږ پر یونټ ایریا باندې چې کوم لګي کوم د وینې and the inner wall of the blood vessel. د بلډ ویسل دننه چې کوم انر وال دی په هغې باندې وینې چې کوم پریشر لګي هغې ته ویلی شي بلډ پریشر. لکه مثلا ګوره دا یو رګ دی، په دې کې وینه روانه ده، نو د دې وینې چې کوم پریشر دی، د دې وینې چې کوم دباو دی چې هغه په دې دیوالونو باندې رګي، په دې دیوالونو باندې لګي. دا دننه چې کوم دیوال دی دننه لکه فرض کړه دا رګ دی، په دې کې دننه چې کوم دی تا وینه ورپرېښوده، د دې وینې خو به خپل پریشر وي که چې هغه به په دې دیوالونو باندې لګي نو دغې پریشر ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ بلډ پریشر وایو. وګوره د وینې پریشر دی که نه. صحیح ده. ها ورپسې خبره چې کله بلډ پریشر سیوا شي هغې ته مونږ هایپرټینشن وایو. بیا دا مونږ څه بیماری کنډیشن دی چې کله بلډ پریشر کم شي هغې ته مونږ هایپوټینشن وایو. انشاءالله دا به پسې نیکسټ لیکچر کې چې کوم دی ایکسپلین کوو او دا به چې کوم دی بیا وایو. صحیح ده. ها او نارمل بلډ پریشر مونږ څومره دی نو هغه مونږ 120/80 mmHg دی. نو د دې څه مطلب دی چې 120/80 mmHg نو په دې معنی چې کوم دی بیا پوهیم نو باندې دا یو څو خبرې چې کوم دی نو پېژندل لازمي. ښه د دې میجرمنټ چې کوم دی هغه مونږ په څه کې کوو بلډ پریشر. نو د دې چې کوم یونټ دی هغه مونږ څه MM/Hg دی. MM مطلب میلیمیټر او Hg مطلب دی مرکري، یعنې دا هغه یونټ دی څنګه چې مونږ چې کوم دی نو چیني دا وغیره دا مونږ په کیلوګرام کې چې کوم دی ناپ کوو، دا شان تیل دا مونږ په لیټرو کې ناپ کوو، دا شان کپړه مونږ په میټرو کې ناپ کوو، نو دا شان دا بلډ پریشر مونږ په څه کې ناپ کوو؟ دا مونږ میلیمیټر او مرکري کې چې کوم دی ناپ کوو. دا شان د دې دپاره چې کوم ډیوایس استعمالیږي تاسو به چې کوم دی لیدلی چې د هغې په ذریعې سره چې کوم دی نو بلډ پریشر چې کوم دی څه کوي هغه چې کوم دی چې کوي نو هغې ډیوایس ته ویلی شي سپیګمومانومیټر. سپیګمومانومیټر چې کوم دی دا څه څیز دی؟ دا مونږ چې کوم دی هغه ډیوایس دی چې د دې په ذریعې سره چې کوم دی نو بلډ پریشر څه کېږي هغه ناپ کېږي. او بیا به ورسره تاسو چې کوم دی نو هغه یو بل څیز لیدلی چې ډاکټرانو چې کوم دی نو غوږونو ته لګولی نو هغې ته چې کوم دی ویلی شي سټیټوسکوپ. د سټیټوسکوپ په ذریعې سره چې کوم دی ډاکټر څه کار کوي؟ هغه د هارټ چې کوم مونږ څه بیټینګ دی هغه چې کوم دی نو فیل کوي. صحیح ده. په دې باندې بیا ډاکټر چې کوم دی نو پوهېږي. نو ډیوایس مونږ څه کم یو استعمالېږي د بلډ پریشر میجرمنټ لپاره هغه مونږ سپیګمومانومیټر. سوري دا سپیلنګ غلط لیکلی شوی، سپیګمومانومیټر دی. صحیح ده. دلته کې چې کوم دی نو مانو پاتې دی، سپیګمو شو نو بیا ورپسې مانو MONO مانو دا NO اسې لیکلی شوی دی. سپیګمو او بیا ورپسې MO نو مانومیټر، سپیګمومانومیټر دا چې کوم دی نو مونږ د ډیوایس نوم دی او دا شان هغه سټیټوسکوپ ورسره استعمالېږي. نو تاسو به چې کوم دی خیال کړئ دا به تاسو ډاکټرانو چې کوم دی لیدلي یا مخکې به چې کوم دی دا غړۍ په شکل کې به چې کوم دی نو یا غړۍ غوندې به چې کوم دی انونس به خو چې کوم دی نو ډیجیټلي. صحیح ده. پای کې به تا ته چې کوم دی انسیخه د انسو په ذریعې سره چې کوم دی نو ستا بلډ پریشر چې کوم دی څه کېږي هغه چې کوم دی ناپ کېږي. ښه اوس د دې څه مطلب دی؟ دا زمونږ چې کوم نارمل بلډ پریشر دی 120/80 mmHg. نو دې طرف ته وګوره 120/80 mmHg د دې چې کوم دی څه مطلب دی؟ دا 120 mmHg چې مونږ څه کوم بلډ پریشر دی نو د دې څه مطلب دی او دا چې کوم 80 دی د دې څه مطلب دی؟ نو ګوره د 120 دا مونږ چې کوم دی نو کوم یو بلډ پریشر دی دا مونږ سیسټولیک، یعنې مطلب دا دی چې کله زړه چې کوم دی دا ښه کنټریکشن چې کوم دی ګوره ډیورینګ وینټریکولر کنټریکشن چې کله دا ښه وینټریکل څه کېږي هغه کنټریکټ کېږي چې هغه وینټریکل کنټریکشن وینه چېرته لاړه شي؟ هغه ایوټا ته لاړه شي که نه. نو په ایوټا کې چې کوم بلډ پریشر دی هغه هغه سي هغه 120 mmHg او چې کوم دا 80 دی دا مونږ ډایسټولیک دی. ډایسټولیک
सिस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन यानी چې کله تاغه څه چې کوم نو وینټریکل څه هغه ریلیکس شي ډیورینګ وینټریکولر ریلیکسیشن چې کله تاغه څه وینټریکولر څه هغه ریلیکشن چې هغه ریلیکس شي نو بیا ایوټا ته چې کوم وینې زین دغه رفتار لون کم شي ظاهره خبره ده چې دغه هارت چې کوم دی هغه تاغه څه کنټریکشن کوي نو وینه به تیزای سره ځي نو بلډ پريشر به وای نو په دې وجه باندې د وینټریکولر کنټریکشن په دوران کې موږ څه 120 دی او چې کله تاغه څه زړه چې کوم دی ریلیکسیشن کوي نو هغه ټایم کې به د وینې رفتار بیا په ایوټا کې چې کوم دی کمی نو چې کمی نه هغه ټایم موږ څه په ایوټا کې بلډ پريشر چې کوم دی څومره یې چې کله وینټریکولر ریلیکسیشن کېږي موږ څه 80 نو 120/80 mm of Hg باندې چې کوم دی پوه شئ چې دې څه مطلب دی ښه اوس دا موږ نارمل بلډ پريشر دی دا سی واقعي کله نو دا ایج عمر سره سی واقعي چې کله ستاسو عمر سی واقعي دا شان مختلف قسمه بیماریاں دي راغې د وجه نه چې کوم نه سی واقعي دا په پسې به موږ چې کوم نه وایو صحیح دا او مین وجه سره مین کار سره ډیکریز الاستیسিটি اف د بلډ ویسل چې کله تاسو د بلډ ویسل الاستیسিটি سکیږي هغه کمیږي یاره ظاهر خبره ده تاسو ما په بلډ ویسلز کې چې کوم نه پوهه کړی وای چې موږ د بلډ ویسل الاستیسিটি چې کوم نه کم شو چې الاستیسিটি کم شو دا غیر وجه نه بلډ پريشر سکیږي او بیا انکریز کیږي او چې کوم نه بیا سی واقعي او چې کله الاستیسিটি پکې نو بیا بلډ پريشر چې کوم نه دا تیزیږي نه خو شو بیا چې کوم نه دا نارمل چې دا الاستیسিটি په دې کې چې کوم نه کمیږي دا غیر د وجه نه بلډ پريشر سکیږي او چې کوم نه سی واقعي صحیح ده ها بل موږ دا بلډ پريشر کوم چې دا بي پی دا موږ چې دا 120/80 mm of Hg دا موږ ډیفرنٹ باډي پارټس دا موږ چې کوم نه مختلف په مختلفو باډي په حصو کې یعنی مطلب دا چې تاسو په ایوټا کې چې کوم لارج موږ سره آرټري دا دلته به چې کوم نه مختلف قسمه بلډ بي پی وایستا بلډ پريشر وای په آرټري کې به بدلی په آرټریوز کې به بدلی په کیپیلرز کې به بدلی په وینز کې به بدلی دا شوینیولز بیا پسې وینز بیا نه کېوا دي تر دې چې نه کېوا دا چې کوم نه دا بیا زیرو ته چې کوم نه اورسي صحیح دا نو اوس په دې معنی چې کوم نه تاسو په یوم تاسو دې ته د ټیبل ته چې کوم نه وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې څنګه د جسم چې کوم نه په مختلفو حصو کې موږ مختلف قسمه چې کوم نه بي پی بلډ پريشر صحیح ده نو دا موږ سره ویسلز دي ایوټا دا چې لارجست آرټري دا د هارت نه چې کوم راوته د زړه نه دا ایوټا بیا ډیوایډ شي آرټریز ته جوړ شي آرټری بیا ډیوایډ شي آرټریوز ته جوړ شي بیا کیپیلریز ته جوړ شي بیا دا کیپیلریز نه بعد وینیولز شروع کیږي بیا وین شروع کیږي بیا وینه کېوا ها نو ایوټا دلته کې موږ سیسټولیک بلډ پريشر چې کوم د څومره یعنی چې کله تاسو چې کوم نه نو هارت څه کوي وینټریکولر کنټریکشن نه څه کوي نو آل د موږ بلډ پريشر 120 mm Hg او چې کله دا سټولیک شي تاسو مطلب دا لري چې کله تاسو چې کوم نه هارت سو کې وینټریکولر ریلیکسیشن کیږي نو بیا هغه ټایم چې کوم نه تاسو په ایوټا کې بلډ پريشر چې کوم د سوره هغه 80 mm Hg نو دا شان موږ چې کوم نه څومره بلډ پريشر چې کوم نه رااله 120/80 mm Hg دا موږ نارمل بلډ پريشر دی صحیح ده دا کوم چې ډاکټر تاسو ته کوم بلډ پريشر چې کنه هغه دا بلډ پريشر دی صحیح ده نارمل کاسه بیا تاسو ته ماوي چې دا عمر سره سره چې کوم نه بیا سی واقعي کې بیماریانو د وجه نه یا دا شان د بلډ ویسل الاستیسিটি د کمیدو د وجه دا بلډ پريشر بیا سی واقعي خدا به چې موږ د بیماریانو وایو هایپوټنشن او هایپرټنشن نو بیا بعد ځان کوو په آرټریز کې موږ سیسټولیک بلډ پريشر سره دی هغه 102 mm Hg دی او ډایسټولیک بلډ پريشر موږ په آرټریز کې هغه 60 mm Hg دی یاره ظاهر خبره ده د زړه نه ورو وینه لري ځین چې زړه نه ورو وینه ورو لري ځي اوس په بلډ پريشر ورو کمیږي ځکه چې زړه موږ یو پمپ دی نو چې دې سټم کې وینه پمپ کنه هغه ټیم کې وینه رفتار سی وای خو بیا ورو چې لري ځین بیا رفتار سی کیږي اځ کوم دی کمیږي کومه په آرټریوز کې وګورم دلته چې موږ 60 mm Hg سیسټولیک بلډ پريشر دی او ډایسټولیک بلډ پريشر هغه 45 mm Hg دی یعنی مطلب دا 60/45 mm of Hg بلډ پريشر دا موږ په آرټریوز کې نو بیا موږ په کیپیلریز کې وګورم تقریبا 40 mm Hg راځي اوبه موږ 30 چې کوم نو یاد کړو په دغه کې کیپیلری بیډ کې وبدا تقریبا دغه چې کوم نه صحیح دا 40 mm Hg چې کوم نه بیا په وینوز کې چې کوم نه نورم کم شي دا بلډ پريشر 20 mm Hg شي بیا په وینز کې نورم کم شي 10 mm Hg شي او تر دې چې بیا وینه کېوا کې چې کوم نه شي 0 mm Hg شي کوم چې موږ سوپیریور او انفیریور وینه کېوا دي صحیح دا چې کوم ته د مخامخ رګونه ښکار دا موږ سری دا موږ د وینز دي نو په دې کې چې کوم نه تقریبا موږ بلډ پريشر څومره دی هغه 10 mm Hg دی دا کوم چې دا داسې دا شنه شنه غونډې رګونه ښکاري بیا دا موږ سره چې کوم دی نه بعد بیا دوه غټ وینه کېوا دي یو سوپیریور بل انفیریور وینه کېوا دی صحیح ده انفیریور وینه کېوا په ذریعه سره چې کوم زموږ د خپل طرف نه چې کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ دی هغه هارت ته ځي او د سوپیریور وینه کېوا په ذریعه سره زموږ د بره طرف نه چې کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ هارت ته ځي ان د سوپیریور وینه کېوا په ذریعه سره ځي چې کوم دا سوپیریور او انفیریور وینه کېوا دي نو په دې کې بلډ پريشر سره موږ چې کوم نو 0 دی نو څو ګره تا پته ولګي
دا چې د باډي مختلف حصو کې مختلف قسمه بلډ پریشر دی هغه صحیح شو نو دا پوینټس پکې چې کوم دی وپېژندل ښه نو دا خو تا وپېژندل نارمل بلډ پریشر تا وپېژندل بیا تا رګونو کې چې کوم دی وپېژندل اوس ته په دې باندې ځان پوه کړه چې هلکه د دې میکانیزم سره مطلب دا ریګولیشن اف بلډ پریشر دا بلډ پریشر اوس دا کنټرول کېږي څنګه دا بلډ پریشر سیوا کېږي ولې نه لکه فرض کړه د بیمارۍ په دوران کې اوسه سیوا کېږي عمر سره سره هم سیوا کېږي چې کله الاسټیسټي چې کوم دی نو د بلډ ویسل کمه شي بیا هم سیوا کېږي خو چې کوم دا نارمل کس دی چې د هغه عمر هم برابر دی د هغه ته بیماري هم نشته او د هغې الاسټیسټي هم چې کوم دی نو برابر ده نو بیا په هغه کې چې کوم دی ولې دا بلډ پریشر چې کوم دی دا نه کمیږي نه سیوا کېږي د دې ریګولیشن چې کوم دی نو دا سی حساب کتاب دی سو کې چې کوم دی نو ریګولیټ کوي صحیح ده نو اصل کې دلته کې موږ ته بیرو ریسپټر چې کوم دی نو موجود دي نو باندې دا پکې د بیرو مطلب پریشر ریسپټر مطلب سنسر یعنی دا هغه سنسر دی چې دا پریشر چې کوم دی څه کوي هغه چې کوم دی نو سنس کوي صحیح ده نو بیرو ریسپټر وپېژندل چې دا څه محسوسوي ساده مطلب څه محسوسوي بلډ پریشر د وینې چې کوم پریشر دی هغه محسوسوي څوک یې محسوسوي دا بیرو ریسپټر ښه نو ګوره ډیټیکټ چینج ان بلډ پریشر دا چې کوم دی نو ډیټیکټ کوي محسوسوي یعنی څه چې کوم دی ډیټیکټ کوي یا بلډ پریشر چې کوم دی ډیټیکټ کوي چې ستا په جسم کې چې کوم دی نو کوم ځای کې څومره بلډ پریشر دی صحیح ده او دا شان بلډ والیوم ستا په جسم کې چې کوم دی نو بلډ والیوم څومره دی دا څوک ډیټیکټ کوي دا بیرو ریسپټر ډیټیکټ کوي اوس بیا دوه قسمه بیرو ریسپټرز دي چې موږ څه های پریشر بیرو ریسپټرز دی او بل موږ لو پریشر بیرو ریسپټرز نو په دې معنی چې کوم نه ځان پوهه ګوره های پریشر یعنی مطلب دا دی چې دا تاسو هغه بیرو ریسپټر دی چې ستا په جسم کې چې کوم پریشر دی چې هغه سی واقعي او کمیږي نو هغه څوک ډیټیکټ کوي او موږ دا های پریشر بیرو ریسپټر ډیټیکټ کوي او به دلته ورته ارټریل ورته هم لیکنه ارټریل ورته ځکه لیکل دی دا موږ پریزنت ان آیوټیک آرک دا موږ په آیوټا کې چې کوم نه موجود دی یعنی مطلب دا دی چې موږ کوم لارجس ارټری د باغې کې موجود دی نو په دې وجه باندې وته ارټریل چې کوم نه ویل آیوټیک آرک مطلب دا دی چې کوم آیوټا د زړه نه راوته د کنه داسې ناغې داسې آرک شانون کې جوړ کړی دی نو دا د موږ چې کوم نه ارټریل آرک چې کوم نه وایو او دا شان چې کومه کیروټیډ ساینسز دي تایرویډ ساینس چې کوم څه څه دا هغه رګونه دي ساده مطلب چې دای زمونږ مخ شو دا سنسر طرف ته چې کوم نه بدل وینه وړین دا موږ لا کیروټیډ ساینس دي صحیح ده نو په آیوټیک آرک او په کیروټیډ ساینس کې چې کوم نه موږ دا های پریشر بیرو ریسپټر چې کوم نه موجود دي او دای څه کار کوي ډیټیکټ چینجز ان ارټریل بلډ پریشر دای چې کوم نه څه ډیټیکټ کوي دای ارټریل بلډ پریشر ډیټیکټ کوي یعنی په دې ارټریز کې چې کوم بلډ پریشر دی هغه چې کوم نه څوک ډیټیکټ کوي هغه چې کوم نه موږ دا های پریشر بیرو ریسپټر چې کوم نه ډیټیکټ کوي اوس څنګه وګوره تاسو په یوم خپل به دماغ ته خبر راشي لکه پارس کا ستا بلډ پریشر سیوا شو غور سره وکړه ستا بی پی های شو چې بی پی د های شي نو انکریز سټریچ نو رګونه څه چلو شي هغه سټریچ شي هغه راکاږلی شي چې راکاږلی شي انکریز فایرینګ اف بیرو ریسپټر نو بیرو ریسپټر چې کوم دی زیاتې سیګنل څه کی فایرینګ زیات کی زیاتې سیګنل چې کوم دی نو لیږي چرته لیږي دماغ ته لیږي دماغ کمی حصې ته لیږي میډولا اوبلانګیټا ته لیږي هغه چاته اړ ورکي هغه زمونږ اټونومیک نروس سیستم د اټونومیک نروس سیستم کې چې کوم دی نو څه کارو کې اټونومیک نروس سیستم مونږ چې کوم دی دوه قسمه دی نو باندې لغون کې دا پیژنه کنه بیا دا خبره ته راځو چې څنګه مونږ چې کوم دی نو بلډ پریشر سی واشو او بیا چې کوم دی بیرو ریسپټر زیاتې میسج چې کوم دی دماغ ته ولېږي نو بیا په دماغ کې څه چل کېږي هغه نو مخکې تا ول اټونومیک نروس سیستم پیژنه ګوره زمونږ په جسم کې چې کوم دی یو سیستم دی چې هغه زمونږ اټونومیک نروس سیستم او دا زمونږ نروس سیستم د خدا چې کوم دی نو اټومیټک دی یعنی مطلب دا چې دا زمونږ په خپل په کنټرول کې نه دا ستاسو د زړه دړکن چې کوم دی کنټرول ساتي د سترګو دا راپواله شو سترګې چې موږ داسې راپاو ته دی کنټرول شو نو دا د اټونومیک نروس سیستم کنه دا خو ستاسو په کنټرول کې نه کنه دا څه کول شي چې د خپل زړه دړکن چې کوم دی نو بس په ځای باندې ودرې کنټرول کې چې تاسو خو درې که تاسو خو نو چلے نه راته داسې نه شولې دا د اټونومیک نروس سیستم کنټرول کوي بیا دوه قسمه اټونومیک نروس سیستم دی چې موږ سمپیټیټک اټونومیک نروس سیستم دی او بل موږ پیرا سمپیټیټک اټونومیک نروس سیستم دی چې کوم دا سمپیټیټک اټونومیک نروس سیستم دی دا په فایټ اینڈ فلایټ موډ کې پکار راځي یعنی مطلب دا دی چې کله ته جنگ کې ځا سره یا ته په پریشان یا ته ایکسرسایز کې نو په دغه ټایم کې چې کوم نه پکار راځي نو په دغه ټایم کې دا سمپیټیټک اټونومیک نروس سیستم څه کارو کې دا ستا بلډ پریشر های کی نو دې سره ستا ویزو کنټریکشن کې رګونه دلته کی او هارت ریټ د زړه دړکن دلته چې کوم دی سی واغې دا سو کول سمپیټیټک اټونومیک نروس سیستم چې کمپیر سمپیټیټک اټونومیک نروس سیستم دی دا پر ریسټ اینڈ ډایجست موډ کې چې کوم نه ته دې ضرورت راځي ریسټ اینڈ ډایجست مطلب دا دی چې کله ته په آرام چې کوم نه ناسي صحیح ده یعنی ته څه جګړه څه ایکسرسایز او څه پریشانی دا څه نه چې کوم نه ریسټ ډایجست کې صحیح ده ریسټ اینڈ ډایجست موډ کې دا ټایم کې ډایجست موډ ټاټ کړئ باقاعده ته دې خپل زموږ ټاټ ورکړو دې معلومات تاسو خپل رسو کړو خو دلته نو اون کې پوهه کېدل
ضروري وخا چې کوم پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم دا پرسن ډایجست موډ کې پکار راځي دا ستا بي پی لو کوي دا ستا ویزو ډایلیشن کوي رګونه کلاوي او هارت ریټ څه کوي هغه د چې کوم نه راکمي دا د او پی جندل دا پوینټ ځان سره یاد وساته نو ساده مطلب چې سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم بي پی هاي کوي او پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم څه کوي هغه بي پی لو کوي ښه نو ساله کا ستا بي پی هاي شو رګونه دي تنگ شو نو ګره ستا بي پی ګلا هاي کیږي ویزو کنټریکشن چې کوم کیږي دا سره رګونه تنگ شو او انکریز فایرینګ بیرو ریسپټر زیاده سیګنل چې کوم نه لیګل شروع کړ د دماغ کې می سیدا میډولا بلانګیټا دا نغه نرو سیستم اکټیویټ کینو نرو سیستم سوري اټونومیک نرو سیستم نو اټونومیک نرو سیستم کې کم یو اکټیویټ کو کم یو راکم کی چې کم یو مونږه پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم د هغه اکټیویټ کی هغه زیات کی او چې کوم سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم د هغه راکم کی اړیکه اولی داسې واکو اولی دا راکم کو ځکه چې موږ سره بي پی هاي شوی دا بي پی سره وجنه هاي کیږي سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم د وجنه نو په موږ سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم را غورځول غواړي کنه نو د څه کارو کې سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم چې کوم دا هغه راکم کی او پیرا سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم چې کوم څه کار کوي هغه بي پی لو کوي نو خو د بي پی هاي شوی دا موږ لوکول پکار دي کنه نو په بدل کې بي د پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم چې هغه به اکټیویټ شي چې هغه اکټیویټ شو نو هارت ریټ پس شي هغه به کم شي تاسو ته ما وې پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم چې څه کې هارت ریټ څه شو هغه کم شو ویزو ډایلیشن او ستاره غونه چې کم نه کلاو شو چې ستاره غونه کلاو شو نو ستاره بلډ پريشر څه شو هغه ډیکریز شو هغه کم شو یعنی مطلب هغه نارمل شو د هاي نه چرته رااله نارمل تر رااله نو د سب ذریعہ سره کنټرول کیږي د اټونومیک نروس سیستم په ذریعہ سره بیا چې پیراسمپټیټک او سمپټیټک دي دغه په ذریعہ سره کم نه کنټرول کیږي صحیح ده دغه چانس کله ستا بي پی چې کوم نه هغه لو شو نه ته دی وایس ور سره یعنی مطلب ته دی برابر څنګه ته دی الټا را یعنی موږ مثال والو ستا بي پی لو شو بلډ پريشر دی لو شو نه څه چل بکیږي ډیکریز سټریچ ستا د رګونو راکاګل دا به چې کوم نه ډیکریز شي نو دا شان ډیکریز فایرینګ اف بیرو ریسپټر بیا به بیرو ریسپټر چې کوم نه کم سیګنل به میډولا بلانګیټا ته لګي چې میډولا بلانګیټا دا پته ولګي نغه اټونومیک نروس سیستم کې څه کارو کې چې کمپیرا سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم نه هغه را کم کی او چې کومه سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم دی هغه به سیوا کی اړیکه اولی با سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم سیوا کوي ځکه چې موږ سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم بي پی هاي کوي او زموږ بي پی چې کوم نه هغه سره هغه لو ده او پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم به اولی چې کوم نه راکمای ځکه چې پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم چې کوم نه څه کار کوي ستا بي پی چې کوم نه څه کوي هغه لو کوي نو دلته خو الریډي بي پی لو ده نو دلته کې بده څه کار کوي پیراسمپټیټک اټونومیک نروس سیستم راکته کی چې بي پی نور نه کیږي او سمپټیټک اټونومیک نروس سیستم چې نه اکټیویټ کی چې بي پی په پورته وځي دا کله چې کله دا خاص بي پی لوی دلته ما خیر د بي پی لو نه لیکل خو تاسو مې کوی تاسو وزر خیر د بي پی لو ولا خبرې به ولیکئ نو دغه ذریعہ سره چې کوم نه د هاي پريشر بیرو ریسپټر دا څه کوي دا ریسپټر چې کوم نه دغه شان مونږ دلته لګیدلې دي په آیوټیک آی کې او په کیروټیډ ساینس کې او دغه طریقې سره چې کوم نه دا کار کوي چې کله چینجز چې کوم نه په ارټریل بلډ پريشر کې راځي نو دغه چې کوم نه نارمل ساتي نو ته پوه شئ چې موږ سره هاي پريشر بیرو ریسپټر چې کوم نه څنګه زموږ را بلډ پريشر چې کوم نه برقرار ساتي چې هاي نو لو کوي مطلب نارمل کوي او چې لوی نو بیا هم چې کوم نه لږ پورته کوي چې بلډ پريشر چې کوم نه نارمل شي اوس تاسو ما وایي چې دوه قسمه دي موږ بیرو ریسپټر یو هاي پريشر بیرو ریسپټر او بل لو پريشر بیرو ریسپټر نو لو پريشر بیرو ریسپټر د نوم نه ظاهر ده چې دا لو پريشر چې کوم نه څه کوي هغه ډیټیکټ کوي دته کارډیو پلمونري ریسپټر وته هم ویل شي ولې کارډیو مطلب هارت پلمونري مطلب لنګز نو چې دا زړه خاصه او د پیپړو خاصه لنګ خاصه نږدې لګیدلې دا ریسپټر دا سنسر نو په دې وجه باندې دا کارډیو پلمونري ریسپټر وایي وګوره لکه په کوم ځای کې لګیدلې پریزنت ان رائټ اټریوم په رائټ اټریوم کې لګیدلې نو ګره زړه دی کنه نو په دې وجه باندې وته کارډیو ویل شوی دی صحیح ده دا شان چې کوم لارج وینز دي پای کې چې کوم دی لګیدلې کوم چې سوپیریور او انفیریور وینا کې وادي صحیح ده په دې وجه باندې وته کارډیو ویل دي او دا شان چې کوم نه پلمونري بلډ ویسل چې کوم دي کوم چې دا د پیپړو او د لنګز ترمنځ نو لنګ خاصه هم دي کنه پلمونري بلډ ویسل خو د لنګز دي په دې وجه باندې نو دې څه ویل دي پلمونري چې کوم نه ویل دا نو دا کارډیو پلمونري ریسپټر یا لو پريشر بیرو ریسپټرز دا په کوم ځای کې موجود دي دا په رائټ اټریوم کې لارج وینز کې کوم چې سوپیریور او انفیریور وینا کې وادي او دا شان پلمونري بلډ ویسلز کې چې کوم نه موجود دي اوس ته دې کار سره لو پريشر بیرو ریسپټر ډیټیکټ چینجز ان بلډ والیوم
دا چې کوم څه ډیټیکټ کوي دا بلډ والیوم ډیټیکټ کوي یعنی ستا په جسم کې چې کوم بلډ را کم شو نو دای به چې کوم برابر نارمل کوي یا ستا په وینا کې سوري ستا په جسم کې بلډ چې کوم څه شو هغه سی واشو نو دا نارمل کوي به سو کو چې برابرۍ کې دا به دا لو پریشر بیرو ریسپټر دای به چې کوم ډیټیکټ کوي او بیا به اټونومیک نروس سیستم په ذریعہ سره چې کوم څه کېږي دا به بیا نارمل کېږي نو په دې وجه باندې دا والیوم ریسپټر ورته چې کوم هم ویل صحیح ده ځکه چې دای هغه والیوم چې کوم څه کوي هغه ډیټیکټ کوي بیا اټونومیک نروس سیستم ته چې کوم خبر رسی او بیا هغه چې کوم نارمل کوي څنګه نو په باندې پوهیږم نو که پرس کوړه ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज ताकि से कम ना ब्लड वॉल्यूम दर के सेवाश हो बद ज्यादा उस कले नस्ता ब्लड वॉल्यूम सेवाश हो अरे कदा बहुत नॉर्मल कोल वाड़ी मसंग वा नॉर्मल की इंक्रीज स्ट्रेचर स्टार गुना बा राक आगे शी इंक्रीज रिसेप्टर फायरिंग दा चकम लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर दे दे बस ज्यादा फायरिंग शुरू के ज्यादा मैसेज बच्चे कम ना दिमाग दली की मेडोला ब्लैंकेट आता बली के खूब प्लस हाइपोथैलेमस त बमली की दिल बता सदा खबर या साथी नो दे चे कम ना ज्यादा फायरिंग चलते शुरू की मेडोला ब्लैंकेट आता प्लस हाइपोथैलेमस ता अले का मेडोला ब्लैंकेट असं कारू की दाता का सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कतरा और जाई ओले सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कतरा और जाई जगह जे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जे कम ना से कार गई दास्ता बीपी हाई गई नो ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम ता का सेवा दे और जे बीपी दे हाई दा बे बम मसला गई जो ब्लड वॉल्यूम सेवा दे नो पकारदारी चे दा ब्लड प्रेशर चे कम दे सी दा टाइम के कमी नो बदे वजह माने दे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से की आगा चे कम ना लोगों के राकाम की जगह राकाम की दागे दो वजह चे कम ना से चल की गई स्टा बीपी चे कम दे बयाना हाई की जो कंपेयर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने नागा चे कम दे एक्टिवेट की तो सदन की निकले सी चिमुंग खसा कंपेयर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने ना आगा सर से कारू की आगा चे कम ने एक्टिवेट की नारे कंपेयर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चे कम ने ओनली एक्टिवेट का तेरे का पारा एक्टिवेट का जो बीपी चे कम ने आगा लोजी और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से का आगे चे कम ने होम रखा था का नो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ज़िक्र रखा था का जो स्टा बीपी चे कम ने सी आगा चे कम ने लोजी और पेरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ओले हाई का ज़िक्र चे दागे कारदार है स्टा बीपी चे कम ने से का आगा चे कम ने लो का दाग तो मेडोला ब्लैंकेट आकार हो उस्ताद तो मावे हाइपोथैलेमस ते हम मैसेज लेके नगा से कारू के हाइपोथैलेमस चे कम जमगा एडीएच हार्मोन ने एंटी डायूरेटिक हार्मोन आगा का तरह हो जाए ओले का तरह हो जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन दा आगा टाइम के चे कम दे खारिजी की चिकलस्ता पर जिस्म के चे कम दे दो बो कमे राशि दे खारिजी की चे दा उब चे कम दे जिस्म ना बार तो उनसी वो चिकल पर उब ज्यादा नो ब्या दे न खारिजी की चे दे न खारिजी की नो उब ज्यादा नो ब्या उब जिस्म ना बार चे कम दे उसी नो दा एंटी डायूरेटिक हार्मोन रा कम की दा हाइपोथैलेमस होता मैसेज जुले के वाले का चे कम दे नॉर्मल खारिजी का दे कम की जे दे कम की मुखरा वाटर एक्सक्रीशन चे कम दे से आगा ज्यादा चिंज आगा ज्यादा चे उब ज्यादा जिस्म ना उसी नो ब्लड वॉल्यूम रा कम से ब्लड वॉल्यूम रा कम से ता चे कम ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज शे ना का नॉर्मल शी उसके चरस्ता ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज ही ताना चे कम दे नो रग जोश रे द विना दना चे कम दा होता सिंपल बामुंगा हुआ नो उस पसंग दा नॉर्मल की गिसंगा बच्चे कम दा उस लोगों के पोरता खजोल वाले चे दा नॉर्मल शी दा टाइम कैसे चलो शी डिक्रीज स्ट्रेचर स्टार गुना चे कम दा नो आगा चे कम दा ला तंगी गिना अगर आका गले की गिना बल्कि आ कलाउ शी और डिक्रीज रिसेप्टर फायरिंग और दा चे कम रिसेप्टर दा लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर नो दे चे कम नो फायरिंग कम की लग लग मैसेज चे कम दा गा दिमाग होता ले की चरता मेडोला ब्लैंकेट दा हाइपोथैलेमस ता अंश मेडोला ब्लैंकेट दा पता होले की चले का दा रिसेप्टर फायरिंग को मुंह का कम दे दा मुंह का डिक्रीज दे नगा पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ला कम की अले का ओले चे कम नो पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चे कम नो ला कम को जके ला कम को से दे होता से बीपी लो गई पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दा से बीपी लो गई और ऑलरेडी मुंगा चे कम ब्लड वॉल्यूम कम दे और चिस्ता बीपी लो दा नो बा बाकी से खराब है नो पदे वजह मंदे पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चे कम देना अगर आ कम की नो चे अगर आ कम की नो बीपी चे कम देस्ता न लो की और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट की दगे बजरी से चे कम देस्ता बीपी से की अगर हाई की नो दल तो लिखले चे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चे कम दे से चालू की अगर दे हाई की ने दे पदे वजह माने हाई का चे ब्लड प्रेशर चे कम से शी अगर 30 शी और दे पदे वजह माने चे कम और आकाम का चे ब्लड प्रेशर चे कम नो लो निशी और चे कम हाइपोथैलेमस ते नागा दा एडीएच चे कम दे सेवा की एंटी डायूरेटिक हार्मोन चे कम नो सेवा की
ولې چې کوم نه ایډیټ سیوا کې ایډیټ ځکه سیوا کې د کار دار چې د اوبو کمې نو د زیات خارجيږي چې چېرته اوبه چې کوم نه نور د جسم نه بار ته ونځي خو الریډي بلډ والیوم کم شوی دی او په مطلب بارو ته یعنی بلډ بار ته ودرې نو د زیات خارجيږي د زیات خارجيږي د واټر ری ابزورپشن چې کوم نه کوي یعنی مطلب دا جسم چې کوم نه شروع کې واټر ری ابزورپشن چې کوم نه شروع کې اوبه چې کوم نه جذب کول شروع کې ایکسکریشن چې کوم نه کوي دغه په ذریعہ سره بلډ والیوم چې کوم نه سکیږي هغه ورو چې کوم نه په پورته باندې اوخیږي او بیا دا بلډ والیوم شي هغه چې کوم نه ستان نارمل شي نو می ساتم چې نن متاسو په دې باندې پوه شئ چې بلډ پریشر څه ته وایي پس کې مونږه میجر کاو نارمل بلډ پریشر مونږ څه کم یو دی بیا په دې رګونو کې مونږه چې کم نه کم یو پریشر چې کم نه راځي بلډ پریشر بیا ته دې طریقه کار کم نه بیرو ریسپټر لګیدل دي نو بیا های پریشر بیرو ریسپټر چې کم نه څه کار دی او د لو پریشر بیرو ریسپټر چې کم نه څنګه کار دی نو ساده مطلب چې کم های پریشر بیرو ریسپټر دی نو دا څه چې کم نه ډیټیکټ کوي چې کله ستا په جسم کې چې کم نه بلډ پریشر سیوا کیږي یا کمیږي هغه څوک ډیټیکټ کوي هغه چې کم نه های پریشر بیرو ریسپټر ډیټیکټ کوي او بیا چې کم نه زمونږه اټونومیک نروس سیستم ته چې کوم نه خبر راځي اول ته چې کوم دی بیا هغه اډر ورکوي او چې کوم لو پریشر بیرو ریسپټر دی نو دا څه کار کوي نو دا دغه پریشر ډیټیکټ کوي خو دی زیاتره چې کوم دی تاسو بلډ والیوم چې کوم دی ډیټیکټ کوي یعنی مطلب دا چې تاسو په جسم کې چې کوم دی وینه کمیږي یا وینه سیوا کیږي نو د دې نارمل کور کار چې کوم دی هغه چاره چې کوم دی لو پریشر بیرو ریسپټر دی دا سوري کار لکه ته دې نه دی نه کې خدای صرف ډیټیکټ کی میسج چې کوم دی نو دماغ ته لګي میډول او بلانګیډ دا هوای پوته مستا نغه بیا نور اډرونه چې کوم دی پرنسپل سے هوای پوته مسته هغه بیا اډر شروع کې انټي ډایورټیک هورمون چې کوم دی اډر ورکای دا شان چې کوم میډول او بلانګیډ دا نغه زموږ اټونومیک نروس سیستم ته چې کوم دی اډر ورکای ان دا وی په ذریعہ سره چې کوم دی زموږ بلډ والیوم کرا کم شوی نو په پورته چې نارمل شو کې چره سیوا شوی نغه کم شي چې نارمل شي نو می ساتم چې نن مدا تاسو چې کوم دی پیژندلې تاسو به چې کوم دی نو په دې باندې پوهیږئ नेक्स्ट वीडियो के बाद इंशाल्लाह چې کوم نه مونږه هایپرټنشن او هایپوټنشن دا دواړه بیماریاں به چې کوم نه وایو چې هایپرټنشن مطلب بلډ پریشر چې کله ډیر زیات سی وای څنګه بیماری دا هایپوټنشن چې کله بلډ پریشر ډیر زیات کم نه څنګه بیماری دا او ایکسپلین کو که ویډیو مو خوښه شوي او لږ مو تاسو زده کړي نو مخکې لازمي خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغه ته هم چې کوم نه سنا زده کړي بلې ویډیو راتلو پورې موږ اجازه راکړئ او ما غلین البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء